ستاسې په خدمت کې پیش کوم عبدالغفار قریشي صاحب. سر پلیز راسا اور خیالات خپل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو له مخه یقینا مشران سپین ږیري ملایان ناست دي، زه دا ټولو ته مبارکي ورکوم چې ماشاءالله زما د خیالات یا د معلومات مطابق په لورلۍ کې دا اول شاندار اسپتال دی، ډېر ښایسته عمارت دی. د دا نن باقاعده ابتدا وشوه. الله دې وکړي چې ډاکټر بهادر صاحب پوره کوشش وکړي چې دا اسپتال له هر لحاظه څخه کامیابه کړي. یقینا دلته لیکلی دی صالح کمپلیکس، د دوی د نیکه نوم دی، په نامه خو د دوی دی، مګر دا اسپتال موږ ته لورلی هر سړی به دا یایو چې دا اسپتال زما یا زموږ دی. موږ چې معمولي بیماري وي د هغه دپاره کوټ ته روان یو یا ملتان لاهور ته روان یو، که الله پاک دا اسپتال کامیابه کړي او زموږ علاج دلیل په یقینا موږ به دا یایو چې زموږ مهرباني تاسې قیمتي وخت وایستی موږ له راغاسته او موږ په دا سرمنۍ کې مو شرکت سره وکړئ. زه ستاسې ډېره شکریه ادا کوم. دا اسپتال زما جوړوئ یقینا ډېرو خلکو زه هر څنګه مشوره راکړې و بل چلېږي و بل نه چلېږي، لیکن موږ د خدای توکل واخلئ دا به جوړوو او انشاءالله تعالی که څنګه مخکې مو خدمت کوئ چې دغه به ډبل وي کم به نه وي انشاءالله د خلکو انشاءالله زموږ د کاروبار به ګرځو په ذهن کې نه وي انشاءالله د خدمت په حواله سره خو موږ دا اسپتال جوړ کړی وي. ستاسې به انشاءالله تعالی هر قسم مسؤلیتونه به وي. هغه کوم خلک تر کوټې تر ملتانه په لار تکلیف ورسېدی هغه به انشاءالله تعالی هغه به اوس دوی له دا تکلیفونه نه وي. زما دا ارادې ډېرې دي چې زه له کوټې کم از کم په اتوار په ورځ به 2-3 ډاکټران کم سے کم انشاءالله په هر اتوار پر ما ته راځي. اگر د کوټې ډاکټران زما دوستان نه دي او زما کلاسیولوګان نه دي، انشاءالله زه دا امید لرم دوی به موږ ته ټیم راکړي او د لورلۍ د خلکو دپاره به دا سهولتونه موږ ورکوو. یو وار بیا زه ستاسې شکریه ادا کوم. ډاکټر بهادر او زه د فیملي شکریه ادا کوم چې دوی موږ ته انویټیشن راکړی او دلته راوغوښتل. دویم د اسپتال په امپارټنس باندې چې لکه څنګه چې ډاکټر جلال خبرې وکړلې، لورلۍ د عوام دپاره دا انتهایي ښه سټپ ښه قدم دی چې اخیستی دی. دلته به زما چې کوم خیال دی په لورلۍ کې دا اول اسپتال دی چیرې پراپر اډمیشن کېدلی شي او چیرې پراپر ټریټمنټ به انشاءالله ورکېږي. تر دې مخکې په پرایویټ کې یو اسپتال هم نه وي چې هلته چیرې اډمیشنان کېدلی شوی یا هلته سرجریانو هغه ووي. دویم د لورلۍ له خلکو زه دا خواست کوم چې دوی له ډاکټرانو سره کاپریشن وکړي. لکه پرون ما په فیسبوک یو ویډیو کتله چې د ډاکټرانو په خلاف باندې دوی هغه راخیستی وي. نو کاپریشن چې نه وي نو هغه ډاکټران هم بیا سبا یا به تنګ شي یا به نور مجبوره شي پراپر علاج یا پراپر هغه نشي کېدلی. نو زه بېرته ډاکټر بهادر شکریه ادا کوم چې موږ ته انویټیشن راکړی. مهرباني وسلام.